بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو. زه امین الله مومند یم او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل. دا ټیم د تاسو سره چې د نن ورځې اپډیټس شریکوم چې نن ورځ چونکې دا زمونږ چې کوم چینل دی دا هم د ایجوکیشن حوالې سره دی چې خلک موږ ایجوکیټ کړو چې یو مسله داسې راځي چې په هغې باندې خلک پوه شي. نو نننۍ چې کوم ډیره غټه ایشو ده په خیبر پښتونخوا کې، نو هغه ایشو د پښتون قومي جرګې مسله ده. په دې باندې د پرون او بیا د هغې نه مخکې 3 ورځې چې دی بدترین شیلینګ په پښتنو باندې وشو. بیا د هغې نه پس چې دی پرون پکې داسې پیښه مخې ته راغله چې پکې 4 ځوانان هغه شهیدان شول، ډیر خلک پکې زخمیان شول. او دا چونکې په خیبر په مقام باندې کوکي خیلو کې دا جرګه راغوښتل شوې ده. او دا جرګه په دې کې د خیبر پښتونخوا، د جنوبي پښتونخوا هغه ټول پښتانه مشران په دې کې ګډون کوي، کوم چې بقول چا چې انتظام د دې کړی دی پی ټی ایم یعنی منظور پښتون په قول چیرې په دې کې به هر هغه کس چې هغه د لسو کسانو مشري هم کوي په دې کې به ګډون کوي. دا تقریبا 35,000 پورې چې دی مشران به سیاسي ګوندونو مشران، سماجی تنظیمونو، د سټوډنټانو طالب علمانو چې څونه یونینز دي، دغه شانتي د ډاکټرانو، د استادانو، د هرې طبقې چې هغه مشري کوي په دې خاوره باندې د خپلو یونینو، د هغې مشرانو ته چې دی دعوت ورکړی شوی دی. په دې کې علما دي، هغه علما چې هغه یو سیاسي ګوند سره نم داسې نور مسلکونه دي او هغې چې دی هغې ته هم پکې دعوت میلاو شوی دی. دغه شانتې په دې کې به د خیبر پښتونخوا چې څونه قبایلي سیمې دي د هغې نه به چې دی ملکان، مشران، مایدین هغه په دې جرګه کې ګډون کوي. چونکې جرګه خو چې دی دا د پښتنو یو روایت دی چې موږ کله یو مسله راشي نو موږ یې عدالت ته دا چې کوم اوس هم چې دی موږ وګورو نو زموږ زیاتره خلک په جرګو باندې خپلې مسلې حل کوي، په جرګو کې خپلې مسلې ډسکس کوي، په دې کې راټول شي او دا د قبایلو روایات دي چې دوی خپلې مسلې او خپل هر څه چې دی هغه په جرګو کې حل کوي. نو دغه ټایم کې چې دی پښتنو یو لویه جرګه راغوښتې ده او په دې کې به چې دی بله خلک چې دی شرکت کوي. نو په دې باندې ډېر سخت حالات تیر شو، پرون پکې مړي وشو. خو نن چې دی خیبر پښتونخوا حکومت، دا یو اهمه خبره ده چې خیبر پښتونخوا حکومت نن یو جرګه سرکاري جرګه راوغوښتله چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا ټول هغه سیاسي ګوندونه که هغه قوم پرست دي او که هغه نور دي هغه ټول ته چې دی دعوت ورکړو. په دې کې چې دی وفاقي وزیر داخله محسن نقوي هم ګډون کړی و او دا چې دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه راغوښتې وه. نو په دغه جرګه کې چې دی ډېرې زیاتې خبرې شوي دي. بیا په هغې کې چې دی یو کمیټي هم جوړه شوې ده چې هغه نن شپې ماښام د وزیر اعلی په مشرۍ کې هغه لاړل او اوس دا ټایم چې دی هغه خیبر انصاف هاوس کې چې دی ناست دي او چې کوم د کوکي خیلو مشر دی ملک نصیر هغه ورسېدلی دی او نور چې کوم د جرګې منتظمین دي نو هغه به فتوه چې دی لږ ساعت کې انصاف هاوس ته ورشي او هغې به هلته چې دی مذاکرات کوي. خو دا جرګه به دراصل سبا شروع کیږي او دا جرګه به 3 ورځې. په دې جرګه کې به څه طریقه کار نو په اوله ورځ باندې به بقول پی ټي ایم چې هغې د انتظام ټول هغې چلوي نو د منظور پښتون مطابق چې هغه وایي چې موږ به په پیلنۍ ورځ باندې په دغه پنډال کې یو غټ سکرین لګو او په دغه سکرین باندې به د تیر څونه وخت نه چې پښتنو سره کوم ظلمونه شوي دي او دا به اتنټیک بالکل صحیح او نیوز به وي او خبر به وي چې خلکو ته به ښودلی کېږي، په دې کې به غلط نه وي چې څونه ظلم شوی دی، د دوی کورونه ړنګ شوي دي، د دې خلک ورک دي، د دې چې دی خلک چې دی شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. هغه ټوله ډیټا چې دی دوی راټوله کړې ده او دا په دې ورځ باندې د ټولو پښتنو ته ښیي. نو په دویمه ورځ باندې به دوی خپلو خیمو ته خو بیا لاړ شي. نو دویمه ورځ باندې به دوی ته یو سپین کاغذ پیج ورکړی شي، قلم به ورکړی شي او دغه چې د کومې علاقې یا د کوم ګوند یا د کوم تنظیم یا د کوم یونین خلک راغلي او مختلفو ځایونو نه او هغوی به چې دی خپله خپله خیمه وي نو په هغې کې به چې دی هغې کینی او په هغې به چې دی خپله د دې ټولو خبرو به چې دی یو فیصله وکړي چې ګوره دا ظلمونه دا ظلمونه اوس موږ له څه کول پکار دي په قبایلي سیمو کې اپریشنې کېدونکي دي یا روانې دي یا چې دی مزید به نور چې دی دا اور بلیږي نو دې حوالې سره به چې دی دا جرګه چې دی لکه مطلب په دې کې به چې دی فیصلې کوي. نو دغه به چې دی خپله به چې دی پښتانه چې څونه
مشرانی هغوی به کینی او په دې کې به چې دی خپله فیصله وکړي او دا فیصله به راوړي دا به چې دی په میدان باندې کیږي او بیا به چې دی پښتانه په درېیمه ورځ باندې د ټولو یو خلاصه راوباسي او د دې به چې دی بیا یو فیصله کوي خو اوس دا موږ ته نه ده پته چې د دې فیصلې به څه فیصله به کیږي خو زیاتره خلکو په ذهنونو کې چې دی یو بل زه ګورم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات د پښتونستان یا د لوی افغانستان یا د ځان له دې وطن خبره کیږي نو کتونکو اوریدونکو دا خبرې په خوله باندې کول یا په ټیک ټاک باندې کول یا په فیسبوک باندې کول دا خو آسان کار دی خو دا عملی توګه باندې انتهایی سخت کار دی زه اکثر خلکو ته یم چې ګوره دا عوامي نیشنل ګوند چې د ډېر وخت نه د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې دی دی خپل سټرګل کوي یو تنظیم دی یو تحریک دی باچا خان او بیا ولی خان او بیا اسفندیار خان او سیمل خان دی که داسې موږ وګورو چې دی پی ټی ایم که موږ وګورو پی ټی ایم په کال 2013 کې چې دی په وجود کې راغلی دی خو که موږ د دې دواړو آیین راولو نو په هغې کې د دې په آیین او په قانون او په دستور کې چې دی د پښتونستان څه داسې خبره نشته دی البته د خلکو زړونو کې که هر رقم خبرې د زړونو نه الله مالک دی خو به هر حال په منشور کې د دوی پښتونستان نشته دی نو بیا داسې خبرې دا په ټیک ټاک او په فیسبوک باندې ډېر زیات ټرینډ کې راشي خو داسې خبره چې دی او که چېرته به دې جرګه کې داسې یو خبره هم کېږي نو زه خو چې دی لکه مطلب خپل ځاني چې زما کوم سوچ فکر دی د هغې مطابق دا ډېر سخت کار دی او دا به چې دی که کېږي دا به ډېر زیات ټایم اخلي او که دا کېږي بیا هم کېږي که لږ شل کاله پس کېږي هم په دې کې به ډېره خونریزي او ډېر نقصانات به چې دی پکې خامخا کېږي نو زموږ ته چې دی که وګورو که تاریخ وګورو په بنګال کې نو په بنګال کې څونه خلک چې دی هغه ځانونه شهیدان کړي یا مړه شوي یا چې هر رقم نو لکه مطلب دا یو ډېره مشکله خبره دا خبره نه ده اصل کې پښتنو حقوق غصب کیږي یا د پښتنو په حقوقو باندې چې دی هغې ته حقوق نه میلاویږي یا د هغې په خاوره باندې چې دی امن نشته دی یا د هغې په خاوره باندې چې دی لکه مطلب مختلف قسم مشکلات دي مسایل دي جنګونه دي قتلونه دي دلته چې دی خلک مایوسه دي په خلکو کې چې دی هغه د خپل ژوند لپاره چې دی حیران دي نو د دې لپاره به چې دی د جرګه اصل کې د دې لپاره راوښودل شوي نو بیا دې کې به دا پښتانه خپله فیصله کوي او چې هغې څه فیصله وکړه دا به د ټول پښتون قوم فیصله نو دغه نننی اپډیټ شو په دې کې چې دی خو دا جرګه به په همدغه مقام باندې چې کوم ځای باندې ویلي په هغه ځای باندې به کېږي او په دې کې ډېر سخت حالات تېر شو پولیسو ډېر کرک ډاون وکړو ډېر مسایل چې دی جوړ کړو خو د هغې باوجود چې منظور پښتون چې کوم د پی ټي ایم مشر دی دا ټول انتظام هغې شروع کړو نو هغې ورته دا چیلنج ورکړو چې په همدغه ځای باندې به یې کوو نو هغې په خپل چیلنج کې کامیاب شو او چې کوم حکومت و نو حکومت چې دی هغې چې څونه زور لګولی شو نو هغه ناکام شو نو نن دغه اپډیټ شو چې صوبایي حکومت هم جرګه وکړله او وستلي دي چې دی د هغې سره چې دی مذاکراتو لپاره یو کمیټې تشکیل شوې ده عوامي نیشنل ګوند چې دی هغه اعلان کړی دی چې زموږ یو وفد به چې دی هغه په دغه جرګه کې ګډون کوي دغه شانتې جمعیت علما اسلام د طرف نه خو داسې افیشلي څه نه دي راغلي خو هغې پرون چې کومه پیښه راغلې ده په هغې باندې مذمتي بیان جاري کړی دی او دغه شانتې د جمعیت علما اسلام فاټا طرف نه اعلان شوی دی د عوامي د قومي وطن پارټۍ د طرف نه اعلان شوی دی او نن چې دی پاکستان تحریک انصاف هم چې دی ویلي دي چې زموږ کسان به هلته ځي نو دغه شانتې چې دی دغه د نن ورځې اپډیټ شو موږ له راکړې اجازت د لوی الله امان